هغې راغلي دي د صوبایي حکومت نمایندګان دي. تاسو همدغه ډیمانډ و چې دلته به راځي، دلته کې راغله تاسو سره ستاسو د شانګلي لیډرشپ ولاړ دی او ستاسو خبره هغوی ته ورسوله. اوس به هغې رشاد په خبرو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، زه د الله پاک ډېر مشکور یم. ستاسو د شنګلي خلکو، ستاسو انتهایی غیور، باشعوره، ایمانداره، ستاسو ته زه سلام پیش کوم. دا کومه واقعه تفصیل کې نه ځمه ځکه شپه تاسو ړونده کړه. د ورځې دا کوم خلک موږ سره بره تللی وکړې ده په علاقه کې ستړي دي، چا روټۍ نه ده خوړلې، چا اوبه نه دي څښلي، چا مونځ نه دی کړی. خو تاسو چې کوم مقصد دپاره دلته راټول شوي، الحمدلله زه به حیثیت یو اپوزیشن ممبر، زه د ضیاء الله بنګش صاحب منسټر صاحب ډېر زیات مشکور یم، ډي پي او صاحب ډېر مشکور یم چې دلته کې موجود دی. بیا د شنګلي ټول لیډرشپ انجینیر امیر مقام صاحب، وقار خان، نواز خان، سجد الرحمن صاحب، دغه شانې سماوا کوم تنظیم دی دلته کوم مایند ورکر یې، تاسو ته خراج تحسین پیش کوم. ستاسو کومې مطالبې وي، هغه مطالبې چې هغه د 2011 نه نه وي بلکې هغه ډېر عمر نه مطالبې وي، هغه ستاسو که سیکورټي حوالې سره وي، که هغه ستاسو یو بي هغه کوم رجسټریشن حوالې سره وي، هغه ستاسو د منیجر سره، ټیکدار سره، لیز هولډر سره کومې تنازع وي، کوم تنګول، کوم بدماشي د هغو طرف نه وه، کوم شودا پیکج و، په هغې ټولو باندې الحمدلله موږ ډېر تفصیل سره بنګش صاحب سره، ډي پي او صاحب سره، کرنل صاحب ټول ناست وو، دوی سره خبرې وکړې. دو هغه ځای نه زموږ په مخ کې وزیر اعلی صاحب سره رابطه وکړه او موږ دې نه انشاءالله مطمئن وو. ضیاء الله بنګش صاحب ته زه دا درخواست کوم چې په خپل په خولې باندې کومې خبرې زموږ د دو منځ کې شوي، دغه طرف نه د قوم طرف نه نور الله صاحب، دغه شانې سماوا کوم تنظیم دی، او زه د قوم طرف نه یم، او دا وقار خان، سدید خان او دغه نواز دا د حکومت طرف نه. نو کوم خبرې زموږ د دو منځ کې شي دي موږ ته انشاءالله مطمئن وو هغه خبرې به دی خپل طرف نه وکړي. هغې نه پس به دلته موږ دوای خیر کوو ښه باعزت طریقې باندې. منځ کې یو ناخوشګواره واقع راغل ده پولیسو، هغه هم د دې وجې نه راغلې وه چې پورې فایرنګ شو. هغې خبره هم وشوه کالاخیلو خلاف به هم اف آی آر کېږي. دا کومه 16 کسان چې کوم دغه شي هغو خلاف به ځکه چې په هغو په بوسو کې زموږ کسان تل دي، او دلته کې چې چا بدتمیزي کړې ده، فایرنګ کړی دی، هغه خلاف به هم انشاءالله تعالی اف آی آر کېږي. تاسو په دې مطمئن یې انشاءالله. ضیاء الله بنګش صاحب ته درخواست کوم چې خپل په دغه نواز بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو نه مخکې خو خپل د دې ټول قوم ډېر شکریا ادا کوم چې کله زه وختي راغلم نو تاسو ټول دلته کې دغه وایي. نو ما تاسو ته 2-3 خبرې کړې وي او زه منسټر صاحب توجه هم غواړم دې خبرې دپاره چې که دا سخت وخت دا چې کوم په دې وخت زموږ په دې شانګلې په دې قوم دی، که دا په بل چا باندې وی نو دلته به نه یو ګاډی بچ شي نه به یو دکان بچ شي. خو زما قوم همیشه خپل پوره من دغه کړی دی، احتجاج کړی دی. منسټر صاحب نن چې دا تاسو ګورئ چې وختي مونږ زموږ خپل د روایاتو نه د مشر کشر د قامي جرګې د دې خبرو نه خبرې وختي دي. زه ډېر مشکور یم چې مونږ دا جرګه چې مونږ مقرره کړه هغې له خپل اختیار ورکړه. هر هغه قوم ترقی کوي او کامیابی طرف ته ځي چې په سخته کې هغه خپل په جذباتو او خپل د مشر کشر تمیز خپل روایاتو چې دی نو هغې خپل دغه کوي نو هغه قومونه کامیابېږي. زمونږ وختي ما تاسو ته وعده کړې وه چې زما چې کوم ډیمانډز دي هغه ما تاسو ته ویلي، هغه به انشاءالله تعالی تاسو ټول کښېنئ. زه منسټر صاحب زه د منسټر صاحب ته یوه بله خبره هم کول غواړم. چې دا زمونږ پرامن قوم دی، مونږ خپل جنون ډیمانډ چې کوم ستاسو جایز مطالباتو 10 نکاتي هغه مونږ دې سره خبره وکړه، د چیف منسټر صاحب سره او حکومت سره دې رابطه وکړه. هغې تفصیل باره کې به تاسو ته انشاءالله تعالی چیف منسټر صاحب به خبره وکړي. او دا چې څه تکلیف شوی دی دا زما د قوم د وجې نه دی، قوم ته نه دی شي چې دا ګاډي ولاړ دي. دا هر هغه خلک د هغې ریسپانسبل دی چا چې
دا زما بچی چې دی نن ما ته دلته په پیټو کې پراته دي زما د قوم ذمواري باندې دا به چرته نه وایي چې دا روډ بند شو دا خلک تکلیف شو دا د شانګلې د قام د وجې نه زما په قام باندې به ګورې الزام نه لګوئ دا چې د چا د وجې نه زما دا بچي پراته دي دا ټول چې تکلیف دی وخت په پوره صوبه کې که حکومت دی که دا قام ولاړ دی په ګاډو کې دا ټول د هغه خلکو نه دي او هغه کافر کردار ته رسول غواړي او زما یقین دی چې انشاءالله کافر کردار ته به رسي ډېره مهرباني دي تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې ستاسو لذي الله دې عظیم درکړي چې په دې توره شپه موږ سره کوم وروڼه بیګان زموږ ناست دي تفسیر کې نه زوه خبره نواز محمود خان وکړه دغسې انجینر صاحب دغسې رشاد خان سدید الرحمن په دې موږ فخر کوو د شانګلې تمام سیاسي قایدین او دغسې زموږ د سموا تنظیم مشر علي باش خان تمام دلته موجود دي تاسو خدمت کې دا یو عرض دی چې تاسو عموما د خپل مشر منئ نو تاسو به بیا کامیاب یې او که تاسو چېرته داسې منتشر کېږئ چې مشر درته یو وایي تاسو بله وایئ بیا دا ستاسو دپاره ښه نه ده الله دې تاسو له اجر عظیم درکړي تاسو ډېر زبردست کار وکړو چې په دې لږه موقع کې دلته راغلی اوش وګس کې صبر وکړه صبر وکړه شارټ کا شارټ 2 منټه ریجی 2 منټه ری ایجنډه مونږ تیاره کړو او په هغې باندې مونږ د صوبایي حکومت سره خبرې ډسکس کړې هغه تمام مطالبې چې کړي دي انجینر صاحب خبرو بسم الله الرحمن الرحیم قابل احترام ریاکشن نیچرل چې کوم واقع شوه ډېره لویه واقعه و څو کاله بعده کسان چې موږ پسې تاسو ټول په هغې کې لګیا وئ وموندې شول او واقعي ډېر ظلم او ډېر زیاتې او ډېره ناانصافي شوې وه خو چونکې ورسره په لارې بندول او خلکو ته تکلیف ورکول څنګه یو طرف نه نارې وي بل طرف نه خلکو ته هغه تکلیف ورکول نو هغه خبره مناسب نه وه خو زموږ وختي دا خواهش و څنګه چې دوی راغله موږ وایي چې د ګورنمنټ نه څوک راشي د حکومت که موږ خبره کوو د هغې خو څه دومره اهمیت او دا ستاسو په هغې به دغه نه کېږي تسلي چې د ګورنمنټ د سایډ نه څوک راشي او تاسو ته مخاطب شي او ستاسو چې کوم مشکلات دي د هغې باره کې دا خبرې زه دوم انتهایي مشکور یم دوی مردان کې دوی هم د هغه ځای نه راغله او نور دلته ایډمنسټریشن او پولیس او ډي پي او صاحب او ټول هغه راغلي دي موجود دي نو هغوی به تاسو ته د هغې باره کې چې ستاسو کوم جرګه موږ جوړه کړه ځکه چې ټول هر څوک به لګیا وو نو هغه هم مناسب نه وه نو تاسو یو جرګه جوړه کړه او هغه دوی سره کېناسته او دوی دلته راغله به نفس نفیس نو تاسو ته به هغه خپل دغه وکړي خبره وکړي چې څه خبره شي ډېره مهرباني ستاسو سره ټولو چې تاسو ټول ډېر په غور سره واورېدل او اخر چې څه خبره وشي نو بیا به کار یې ټول په هغه باندې عمل کړي بسم الله الرحمن الرحیم ما مشرانو ما کشرانو اور د موڅوره شانګلې لیډرشپ دلته ویدار دی زه تاسو هم شکریا ادا کوم چې تاسو ډېر وخت نه په دې معاملې کې خپلو خلکو سره ویدار یو او حکومت طرف نه مور کې لګیا وو تاسو کومه کمیټي جوړه شوې وه هغې موږ ته تقریبا یو 10 مطالبات وو هغې موږ ته مخته کېښلو او هغه ټول مطالبات څو د هغه څوره د ورکرز دي د هغه فایدې دپاره د هغه فیوچر دپاره د تاسو راتلونکي نسل دپاره سیاره هغه دپاره یو ټوس داسې معامله جوړه شي سبا داسې قسم بیا څه واقعات داسې ونه شي نو هغه کې رشاد خان شو اور نواز داما ځان سره په هغه کې واخیستو څه کوم هغه قانون سازي اکټ کېږي نو هغه کې به دوی ما سره مدد کي ورکې عارف احمد زئی څه کوم دمو مایند منسټر دی هغه څوک ارش کې خط دی نو هغه مورې کې دغه سره په فون باندې مو رابطه وي اور بل وزیر اعلی صاحب سره مو په ټلیفون خبرې وشوې هغه سوره د تاسو مطالبه وي 10 نه 10 هغې ویلو چې دا مطالبه ورته اپروډ هم دي اور دې کې مزید څه سوره هم تاسو ورکړي سره کار کول شو تاسو ورکې کار کو نو کم ان مطالبه خو تاسو دی هغه حواله سره وي چې کم تاسو د فیوچر کم تاسو لپاره لا جوړیږي بل جی آی ټي کومه تاسو مطالبه وا دی باندې جی آی ټي هم جوړیږي او هغه کې به کم تاسو کم یونین دی هغه نه به یو کس ورکړي هغه جی آی ټي کې ممبر هم وي صدې کې دی څوره کوم کار کېږي آب ورکې کېږي بقیا کم اف آی آر دی هغه ډي پي او صاحب ته هغه انشاءالله اف آی آر هم کېږي بل لاخري کوم د کم څوره زموږ د کم شهیدان دي دې لپاره کم مطالبه شوي وه نو دی دام دې کې تقریبا 16 کسان دي دې ته هر کور کې به یو جاب په شانګلې کې او تدام حکومت ومن الله سدې ته
शंगले के यो कस था मतलब जॉब और की दे दी कम फैमिली दे दी के यो कस इंशाल्लाह बर्दिकू और दिन अलावा 26 लाख रुपए पर पर्सन दाम हुकूमत दी मंजूरी का नो द सोल लस मतलबे वे द लस मतलबे त तासो कम मशरान वगैरह सर मुकेनसु और दा मतलबे सर मु अप्रूव के सबा न बदी बने इंशाल्लाह कार की शौकत यूसुफजी साहब हम के पदी जंगली चेक पोस्ट को अगल तक दूर रश थे सागमख के राना लो कुमार दा पैगाम तास तर ورسول اغام ورکه لګیا دی غوولو سره د ټول کم کار دی ان شاء الله د سورم د ټیم ناس ان شاء الله کوبه نو زه د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ډېر پرامن طریقې سره ځکه سپاده پته شنګلې خلک ډېر پرامن دي او ډېر پرامن طریقې سره تاسو خپل احتجاج ریکارډ کو حکومت هم تاسو ته ورسېدو تاسو کومه مطالبه وي عام وشوي نو زه ما به دا تاسو ته ریکوست وي چې کم تاسو اوس کې کم څه تاسو مړی دي دا تاسو په عزت طریقې سره تاسو لاړ شو ایو سو مشران د سره دي ان شاء الله سبو د سره مو د زمون سره صوبه د سره ډیر مهرباني او ان شاء الله څه کوم کې شي دي دا مشران سره زبط تاسو سره ورکی لګي ابو ان شاء الله سر دې رسول ته ان شاء الله اخر کې ډیر مهرباني دوا وکړه جامې دوا وکړه ان شاء الله ټول خوشاله دوا دا څه بل غواړي ته مودره کې چې